او ډیر بدقسمته ځوانان داسې شته چې هغوی اختر نه یوه ورځ مخکې الله پاک خفه کوي او چې کله الله پاک خفه کي دوی سبا ته عیدګاه ته لاړ شي الله رب العزت د دوی مغفرت نه کوي. د وړوکي اختر په سحر باندې چې خلک عیدګاه ته لاړ شي او هلته مونځ وکړي نو الله رب العزت اعلان کوي ارجعو ای خلکو تاسو خپلو کورو ته واپس شي قد غفرت لکم وبدلت سیئاتکم حسنات ما دې ستاسو بخشش وکړو ما دې ستاسو ګناهونه معاف کړل د تاسو ګناهونه مې په نیکیو باندې بدل کړو خو دا د هغه چا مغفرت کوي چې الله پاک یې خفه کړی نه وي عیدګاه ته راتللو نه مخکې داسې کار یې نه وي کړی چې هغې باندې الله پاک خفه شوی وي او ډېر بدقسمته ځوانان داسې شته چې هغوی اختر نه یوه ورځ مخکې الله پاک خفه کوي او چې کله الله پاک خفه کي دوی سبا ته عیدګاه ته لاړ شي الله رب العزت د دوی مغفرت نه کوي. هغه کم ځوانان دي د هغه بدقسمته ځوانان دي چې کله سبا ته اختر وي دوی به نن سکوو ته لاړ شي هلته به د مبارکې ګیرې وخیري دا د نبي علیه صلات وسلام مبارک سنت په کټ کې او د متیازو په ویالو کې به وغورځوي اختر ته به ځان برابر کړي نو ته ماته وایي دوی الله خفه کړو که خوشحالي دوی بالکل الله پاک خفه کړو سبا ته چې دا ځوانان عیدګاه ته راشي او الله رب العزت دا اعلان کوي ارجعو تاسو واپس شئ قد غفرت لکم د ستاسو مغفرت ما وکړ آیا د دوی مغفرت په الله رب العزت وکړي دوی خو عیدګاه نه راتلو نه مخکې الله رب العزت خفه کړی دی رسول الله یې خفه کړی دی د دوی مغفرت په څنګه وشي دغه د روژې ټوله میاشت په دوی عبادتونه وکړي روژې به ونیسي ذکر اذکار تلاوتونه به وکړي ختمونه به وکړي خو د مغفرت نه یوه ورځې مخکې به دوی هر شی خراب کړي نو د ټولو ځوانانو په خدمت کې ما عرض دی چې دومره صبر خو وکړي چې مونځ وشي د ستاسو د مغفرت اعلان خو وشي د مغفرت اعلان نه مخکې تاسو الله خفه